ټول ناول موږ سره خپل تعارف وکړي د کوم ځای نه راغلي یې؟ زه حاجي یعقوب خان ممیروغه منظرخیل شمالي وزیرستان. د قومي پښتون جرګه کې تاسو شرکت کړی دی، څه سوچ څه سختي دلته راوستي؟ دا دغه ځای پر راوستي چې د پښتنو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي، چې هر څه کړي دي پښتنې کړي دي، انګریزان پښتنې شړلی دي، روس پاکستان هغه پښتنې ورسته کړی دی، امریکا پښتنې ورسته کړی دي، انډیا کې پښتانه هغه کړي دي، جنګونه کړي دي. دغه پنجابیانو خو خالي خپلې غاوې لنګونه بېولې وي، مشې بې صفه کولې او ګوړه کې وې څه کولې، دوی څه کړي دي په میش باندې لبې وایي. دغه دپاره راغلي ډېر ظلم زیاتی کېږي، موږ مرګونه دي. تاسو د خپل کور چاته څه نقصان رسېدلی اوسه پورې په دې جنګونو کې په دې دهشتګردۍ خپل هم څه نقصان شوی ذاتي؟ نه موږ خو په کلي کې ډېر غا وشول، ډېر خلک ټرګنګلنګ شوي دي، کورونه ړنګ شوي دي، خو ما په خپل په کور کې نه دي څه شوي. کاکا صرف اخره کې راته دا ووایي دا پښتانه در اوسه پورې چې کوم دی اوس د خیبر په دې مقام رايوځي شوي دي، ډېر کلونه وشو، ډېر پښتانه هم پکې وبېلل، اوسه پورې خاموش شو، څه داسې څیزونه چې اوس یې رايوځای کړل؟ دغه ټول چارې د خدای وي، د منظور برکت و. دا پښتانه به یې دغه حکومت ځنې سیخ کړي وي چې دا به خپل ستړي شي، دغه غم مه کوئ، پروا مه کوئ، دا به خپل ستړي شي، دا به ړنګ شي سره. په دې باندې دومره وخت تېر شو، خو منظور دا کوشش وکړ چې ټول پښتانه سره یو ځای کړل او پښتانه ته پته ولګېده چې ټول سره یو ځای نه شي، دغه په دنه ظلم زیاتر سره کو. ډېره مهرباني جي، ډېره شکریه. کتونکو د یو مشر موقف تاسو اورئ، ځوانان هم راسره موجود دي په دې پښتون قومي جرګه کې چې کوم د پښتنو ځوانانو ډېر زیات شرکت کړی دی. ګلاب تاسو د کوم ځای خپل تعارف راسره لږ وکړئ؟ مونږ د وزیرستان نه راغلی. او دا راته ووایئ څه سختې څه سوچ او کوم مقاصدو سره راغلي یې دې جرګې ته؟ ولا مونږ وزیرستان نه راغلی، خو هلته ډېر حالات خراب دي. مونږ اوس مخکې واقعه وشوه د میرلې کې، انسانان یې مړه کړله، ځناور یې مړه کړله، او حالات ډېر خراب دي. ولا ټیک ده. څه ګڼئ دا پښتانه به رایو شي که دلته وګورئ مختلف خیمې لګېدلي کې بیا به دغه مومند او پښتان چارسدوال او سواتین او دغه تقسیم ښکار به شي؟ انشاءالله دا اخري جرګه ده، پښتانه به یوه خامخا څه غل راوځي. ښه منظور پښتون وایي دا اخري جرګه ده، خامخا به څه غل راوځي، دې امن به انشاءالله راشي د الله په دوستان. تاسو د کوم ځای په وزیرستان کې؟ میر د میرلی. خپله باندې په کوم سوچ راغلی دی جرګې ته؟ معنا خو دې ته راغلي چې د پښتنې ته د خپل حق میلاو شي، خپل غاده ته میلاو شي، خو بس میر ډېره څه ته وایي معنا خو انصاف ته میلاو شي. دا خپله په دې دهشتګردۍ په دې جنګ کې څه نقصان دي شوي؟ معنا شوی مې تره زیایي شهید شوی دی. دا راته ووایه ځوانه دا کوم غونډه چې موږ راسازه کړې دي پښتنو دلته کې د اوسه پورې ناکام و، څه ګڼې اوس به کامیاب شو پکې؟ انشاءالله کوشش به کوي دا په پښتنې پرېږدو چې په یو ځای شي دی له دی ټینګه وکړو، خو کامیاب به شي. وکه ټینګه نه کړو خو بیا نه شي کامیابېدی دی له په میشتو سپېرېدو، خو کوشش به کړي دی چې په یو ځای شي، پښتنې ته خپل حق میلاو شي، پنجابي نه ګوشي شي، میشته د خپل غا شي، دی د خپلې دولې د اردی شروي. تاسو د پنجابیانو نه دومره نفرت ولې کوئ؟ بحث خو څه ووایي دی له پنجابیان موږ سره ډېر ظلم کوي. ټیک ده، ډېره شکریه. یو شمېر ځوانان ناست دي. ګلاب ته د کوم ځای؟ السلام علیکم، زه شمالي وزیرستان میرل ډیویژن سره تعلق لرم. په دې جنګ او دهشتګردۍ کې خپله څه نقصان دي شوي؟ او مالی نقصان مه شوی، جاني نقصان مه شوی. جاني څوک پکې داسې مړه شوي دي یا اغوا کړی شوي دي؟ او زما دوه تره زامن اغوا شوي دي او یو پکې شهید شوی دی. څومره وخت چغې ووالې، چغې سوري دي ووالې د امن دپاره، د دې پرامن ماحول دپاره؟ زما د شمالي وزیرستان په 2014 کې موږ اډیپي شو، نو بیا په 2018 کې موږ وزیرستان د بیا انټر کړو، نو به وجوده موږ سره دا ظلم جبر زیاتی کېږي، کله مې په یوه نام باندې وژني، کله مې په بل نام وژني. نو موږ نن سبا ملا ورته وتړله ځکه چې دا پښتنو یو رواج دی، یو عادت دی که نه، منظور پښتون ته د خدای په دنه عمر زیات ورکړي، ځکه چې دا موږ یوه طریقه ده، یو موږ اصغار دی. او تر اوسه پورې انشاءالله موږ دلته اوسېږو، اوس هر به و چې څو پورې انشاءالله دې ظالم جبر ریاست موږ ته امن نه وي راکړی.
څه غاڼې چې مطلب دا پښتانه ولې وجني څه وجه کې شي ولې دا یاره مخصوصي بس خدا خو پنجپی زور ده او مونږ داسې چې متاثر یو امن نه راکوي ظالم جبر ریاست ته او مونږ اوس داس وایي چې نوره مې د زیات نه تنګوي ځکه چې پښتو یې دا پښتون چې کوم پښتون دی د پاکستان چې آزاد کړی دی دا د هر سړي ته هر ملک ته پته ده که نه یار ډیره شکریا ډیره مهرباني دا راته وایي تاسو خپل باندې کوم ځای تعلق ساتئ مونږ د شمالي وزیرستان میرلی کم سوچ کم سخت او کم مقاصد دلته راوستي دي جرګې ته مونږ خو د مقصد راوستلو دلته چې چیرې پښتون د ظلم ورسره کېږي هر پښتون زما ورور دی زما سره په سر نه دی شوی د بل سره چې شي مونږ به په دارو ته چېرته پښتون پرېت دی په سرو ور کې دی خپل باندې په دې جنګ په دې دهشتګردۍ کې څه نقصان شوی بیخي نه دی شوی خو چې بل پښتون سره وشي زما ورور دی ډیره شکریا تاسو کتونکو مختلف مشرانو سره هم خبرې اترې کوو دلته کې کاکا جی تاسو را سره خپل تعارف لګو کوي د کوم ځای سره تعلق ساتي او په کوم مقصد باندې راغلي دي جرګې ته السلام علیکم تاسو چې کوم چینل سره کار کوئ J91 نیوز J91 د موږ ډېره شکریا ادا کوي چې تا دلته راغلي په د سختو حالاتو کې تاسو پرونه بله ورځ ولیدل چې موږ شهیدان وشول په دې ګراوند کې سوچتي ده که نه او بیا هم تاسو ډېره بهادري ته تاسو موږ ویلکم وایي چې تاسو په دې حالاتو کې هم دلته راغلي او تاسو کوم ځای نه راغلي د پېښور نه ډېره مهرباني ډېره یو جهان مننه او صاحب موږ خو دې دپاره راغلي چې که خیر و د انشاءالله که الله ته منظوره وه موږ سره یو کېږي که یو کېږي نه بیا به ورکېږي سوچ ته ده که نه او دا خو په تاریخ لیکلي دي تاریخ ته پته ده چې پښتون چاته ماتې نه ده ورکړې په کوم میدان یې بایللی دی ټیک شوه جي دې ملک دپاره دا هغه چې موږ سره څه کېږي دا د موږ خپله چې کوم د وطن د ریاست دپاره موږ کومې قربانۍ ورکړي دي هغه قربانۍ موږ ته الټا بدل راځي هغه موږ ته الټا بدل راځي که نه بنسټ کې زما پلار اوس هم ژوندی دی چې دا هغه کشمیر یو ته فتح کړی کشمیر کې یعنې پکې کېنولي دي په ارام باندې په سرینګر کې منځونه کول هغې بدله موږ ته ملګي دا تیزمار دا دلته لاندې چې کړی و د لاهور نه هم تخلو موږ بیا ورغلي صاحبه او انشاءالله دې ځای کې خلیا خوښه وه موږ چې کوم مشر دی خدای دې کې نه را برکت واچوي دوی ته ده که نه دې ځای کې انشاءالله موږ داسې یو کېږي چې دنیا یې په تماشا وي کاکا جي یو تپوس به تاسو ته کوم دا پښتانه چې بې شمېره کلونه دهشتګردۍ وځپل بې شمېره خلک هم پکې شهیدان هم پکې ورکړه اوس پورې مطلب دا ولې نه یو کېدل اوس پورې ولې نه راپاسې څه داسې څیزونه چې هغې نیولي او دې جرګې ته نه تیارېدل او بالاخر ورته تیار شو زبردست کمنټ داسې موږ یې تقسیم کړي وي چې یووالي ته یې نه پرېښولي سوچته ده که نه دا خو منظور خریب داسې کوښښونه وکړل تا پورې په ما پورې په بل پورې چې هغه خلک یې راغونډ کړل د چې کومې 3 مهینې 4 مهینې دی خپل کور ته نه ځي داسې په دغه هغه کې منډې ترړې وایي سوچته ده په یووالي کې انشاءالله ورحمان د الله په فضل چې دلته چې کوم په دې سخت حالاتو کې دا خلک راغلي دي دا اساس نه چې خالد دا ټول په سر په تلونو کې ایښي دي داس راغلي دي هر سړی دې ګراوند ته نشي راتلی جی بالکل دا راته ووایي په دې جنګ کې په دې دهشتګردۍ په دې لهرونو کې د خپل کورنۍ ذاتي څه نقصان شوی بلا نقصان مې شوی دی زما د ګیس ایجنسیانو پکې لاړې دي زما کورونه پکې لاړې دي زما مارکیټونه پکې لاړې دي زما بنګلې پکې لاړې دي هر شی پکې لاړ دي هغه حساب نشي ته کولی چې کوم موږ ته رسېدلی دي خو بیا هم څه خبره نه ده سره هم پکې لاړ دي خو هېڅ خبره نه ده پښتون ته خو انشاءالله دا ګرانه نه ده بالکل اخره کې راته دا ووایي په دې خیبر په دې میدان کې که موږ ګورو چېرته کې د مومند کیمپ لګېدلی چېرته شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان چارسده پېښور مختلف کیمپونه لګېدلي د هر ځای مختلف نمایندګي کېږي هلته کې نو تاسو څه وایي چې دا کیمپونه خلک به په خپلو سره اتفاق وکړي که بیا به د رهبرۍ او د مشرۍ په هغه ځای باندې اتفاقي راشي انشاءالله موږ چې د وزیرستان نه راغلي د چترال لون ته د بلانه پر خلک چې څومره راغلي دي دا د په دې نیت باندې راغلي دي چې موږ یو کېږي او اتفاق په جوړوي که الله ته منظوره وه انشاءالله موږ بل شي ته نه دی راغلي